اوس کو یو انسان ته غوسه رااله او د غوسې په دې دوران کې د یو 2 منټه صبر وکړو نو بیا نتیجه څنګه یې لکه نتیجه دای چې د ډیر غټ نقصان نه بچ. ځکه چې کوم ټیم کې انسان له غوسه رااله دته خفګان راغی په یو خبره باندې، اوس د شیطان کوشش دا دی چې د په داسې یو حرکت باندې سکی مجبور کی او د داسې حرکت وسوسه وته ورواچي چې باغی باندې د ژوندګیم تباہ شي او د نورو خلکو په تباہ شي. نن د صبر لمن مونږ تاسو پرې خدا، حالانکه د قران مجید وینا ده چې الله رب العزت د چا سره دی لکه ان الله مع الصابرین. مطلب دا دی د الله رب العزت مدد د صابرینو سره دی. یو سړی پتا ظلم وکي او ته سره د بدلی دا غستو سره د غي د قدرت او تصبر وکي نو ریزلټ په دومره خسته روزي چې یو په دنیا کې د نقصان نه بچ شي، دویم تا د الله په حکم عمل وکړو د الله مدد به سره وسره شي.